دعا کوي مولانا صاحب خدای دې ملک ته ترقی. جی جی بالکل. چې په منبر راکینی او چې مدرسې له پیسې ورکې شیخ نظام الدین اولیاء ته جوړ نو مونږ لم صاحب خاص ځای غوړ کړی دی. پیرانو صاحبانو لم لنګر لڅنه څه ورکړي او دا یو بجلیګر مولا د خدای په قهر اخته دی او په لوی عذاب اخته دی. زه وایم چې دا څه په قهر اخته خوار شي سینه دې کېناسته مری رګونه دې وشلې د خو زه تم سوال او یو طرف ته کېنه چې ضروره دوا به کوو خدای به نور خیر کړي. ما بم دا کار کړی وی عزیزانو خو که زما په سټ باندې د محمد رسول الله توره نه وی که زما په سټ د محمد رسول الله دا حدیث نه وی چې الساکت عن الحق شیطان اخرس کم کار چې درته ناروا ښکاره شي او ته ترې چپ پاتې شوې نو دا چپ پاتې کېدونکی دا ګونګی شیطان دی او د قیامت په ورځ چې د خدای مخې له ورشي نو دا شونډه به یې په سینه پرته وي دا جبه به یې په دې خېټه پرته وي او دا غاښونه به یې د غویي د ښکرونو عمره زیات لوی وي او په داسې شکل به وي چې د قیامت ټوله دنیا به تیریږي. خدای دا څوک دی چې د قبر نه په داسې لعنت را پاسېده وایي بد هغه سړی دی چې په دې سترګو به ناروا لیده او په دې خوله یې چېرته حق نه وویلي نو د دنیا یو څو ورځې ژوندون خو به په ښه خوراک او په ښه لباس باندې تیر کې خو د قیامت به داسې ورځ وي ما لا یموت فیها ولا یحیا. الله ویا به داسې ورځ وي چې نه به ژوندی ټینګېدی شي او نه به مړ کېږي. که دا توره زما په اوږه باندې نه وی نو هېڅ لرې خبره نه وه چې زم په دې قهر اخته وی. بله دا که دا ایمان مې نه وی چې زما دا خدای چې دی زما دا خدای زما په خدای قسم دی چې د ماښام مې په دماغ کې څه راشي نو سبا له خدای کړي وي او چې د سبا پکې راشي نو ماښام له خدای کړي وي نو زه به دا داسې خدای او دا داسې ښه خدای به زه د پاکستان په پلیتو پیسو څنګه خرڅومه چې زما د خدای زه چرې بې جامې کړی نه ما بې روټۍ کړی نه ما بې کوره کړی نه ما بې عزته کړی نه ما خو چې زړه کې مې څه راشي نو زما د خدای ماله لار جوړه کړي نو زه به د پاکستان د سود او د دې شیطانت او د حرامیتوب په پیسو دا داسې ښه خدای څنګه پرېږدمه. د قیامت په ورځ به زما په غاړه کې زنځیر پروت وي او ملایکې به مې را پاکاږي او تاسو به ما ته ګورئ. دا څوک دی دا هغه بجلیګر ملا دی چې په ټوله دنیا کې د چغې د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی دا نن په مرۍ کې زولنې ولې پرتې دي وای دا گردن باندې د ضیاء لک توره سواره وه. خبره د پیسو ده که نه د دولت ده که نه زما دا ایمان دی چې د سرو زرو په کور کې اوسېږم او ترنجبین او سلوا میں خوراک وی اور ریخم میں لباس وی او پاو اجازونو کی مسور لیوی او د کور بار روزم او خلق راتا د سپی په نظر ګوري دا بخی او کنا په یو عام کور کې اوسېږم غټه غوښه او دال او ساګ می خوراک وي او د کور او زروزم او خلق راته د عزت په نظر ګوري نو په خدای قسم دا یو نظر په 1 کروڑ روپے باندې ارزان لے په 1 ارب روپے یو د نظر د مینه دار رحمان بابا وی تمام
پسیر اڑوے تمام تن میں درنجو پسیر اڑوے خو پماد تور سترگو یو نظر وے د کراچای نه یو لوی عالم پیښور ته په دې نیت راغی چې بجلیګر ملا ګورما ذکری آبا چا صاحب د مولانا یوسف بنوری والد صاحب الله دې غریق رحمت کې هغه سره شپه وکړه وې د دلی دول راغله ما مولانا ذکری شاه صاحب ما پسې الک راولېګلو چې راشه ملمه دې راغله چې زور علم ما ډېر خپه شو ما ته وې زه خو تعالی درتلم ته ولې دی خواراله ملولې خدمت جی ما ته تیر ورځو کې مې خوب لیدلې او چې ته لګیای حدیث ہے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکے کیږي او اوري ته حدیث ہے او هغه مسکے کیږي او ستا حدیث اوري بیا ته یو ځای کې تقریر کې او رسول اللہ ولاړ دی وې ما ته تاسو کو چې حضرت تاسو څه کوي ویراته وی چې دا د لطیفه را باندې ډېری خېلګي دا اورما هغه ورځو چې غلام احمد پرویز باندې د کفر فتوا مونږ لګولې وا چې هغه حدیث منم قران منم او حدیث نه منم نو حدیث او حجت حدیث او دلیل حدیث باندې با مونږ جلسې کول نو زما خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې قتل او زور ته حدیث وایا او مسکے کېږي او اوره دا به زما د خدای په ذات قسمی کده ټول پاکستان په حکومت زما هغه مزاج دی چې د یار درب په هزار درمان ورنکما آشنائی بدی په این و آن ورنکما که یو ظلم دی زلف پلاس کیوزی یو ظلم دی زلف پلاس کی اوزی یو اختوب دی پدرس جہان ورنکما که یو ظلم لاستا پبو صبرشی دا نعمت بد جنت پخوان ورنکما معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی زبچال رخپل دین ایمان ورنکما پر احمال داستا د شوندو جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوال ورنکما عزیر علیہ الصلوۃ والسلام یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر یهود قوم کې پیدا شوی او یهودو ورته بیا د خدای زوی ویل نو یهود کافر پدې شو چې هغه عزیر علیہ السلام ته د خدای زوی ویل بلار روانو یو کله ولیدو چې ټول کله د کله را پریوته ده او د کلی ټول خلق تلاندې شي نو دی ورته ودرېدو دی کلی تماشا کوي چې بار الها ټول کلی را ناسته او د کلی څومره خلق چې دی هغه ټول تلاندې شي نو دی وایي چې انا یحیی هذه الله بعد موتها خدای دا کلی د کلی چې را ناسته او ټول خلق تلاندې مړ دي دا به بیا څنګه راځوندي کې دا به بیا څنګه ژوندي کې الله ورته فرمایل چې ښا دا بیا څنګه راځوندي کول ستا خیال نه دی نو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا خو ایمانو چې مړی الله راځوندي کولې شي لیکن دې ته به شک کله په کیفیت کې شو چې یا الله د دې د راځوندي کولې کیفیت به څنګه یو شک فی الخلقت ته او یو شک فی الکیف په نفس خلقت کې د انبیاء شک نه پیدا کې به څنګه دا دغه یقیني چې خدای هر څه کیفیت راتو خیا چې شان به څنګه الله ورته فرمایل قال فخذ اربعه من الطير یو سلور مارغان ونیسا سلور مارغان او بیا دا سلور والا مارغان فسرهن الیک ځان سره عادت کا ځان سره عادت کا نو مارغه او حیوان چې ځان سره عادت کې کدی خیالو کې چا تعلری نه مګوري بیا در پسې را منډیو او سلور والا بیا لال کا سرونه ځان سره ونیسا
او دا سلور واړه چې حلال کې نو د دې سلور واړو غوښې قیمه کا چې داسې قیمه کې چې د یو مارغه د بل مارغه د غوښې پته نه لګي ټول مکس کا خپلو کې بیا دغه غوښې په غرونو د پاسه کېده دا غیر چاپیر غرونه دي لګه غوښه هلته کېده لګه هلته کېده لګه هلته کېده دا اوس الله پاک ورته چل خی او دا ورته خی چې زه تا ته خیم چې زه مړي څنګه ژوندي کوم مارغان حلال کو غوښې کیمې کړې سرونه ځان سره وساتل او کیمې ټولې په غرونو داسې کې یو سر به راوچت کو داس او ورته به وی چې د دې اجزا چې دی هغه د ټول راشي او د سره د مرکب د غرونو د سر نه با کیمې راوال وته او په هوا کې به هغه مارغه به سره مرکب شو جوړ بشو او به سره براغه د عزیر علی السلام لاستا او د سر سره باغه بدن یوځای شو او وابل وته ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا بیا هغه کیمو ته آواز وکا تو وګوره چې په منډه بتا ترسي عزیر علی السلام هم دا چلو مارغانی ونیو او هغه لال کړه او هغه اجزا ټول کیمې کړه او سرونه ځان سره وساتل او هغه کیمې په غرونو کې خو ورته आवाज دار یو مارغه اجزا براوچته ده او په هوا کې با مارغه به سره جوړې ده او رابغه سر سره به یوځای شو وابل عرض می داو چې الله پاک په هر شي قادر دی که خدای کې مشوي مارغان بیا په هوا کې مرکب کوي او د پیغمبر په وینا راضي او خپل سر سره جوړیږي او بیا الوزي کنه جی نو الله پاک د کوټه لاندې مړشوي اته زامن د ایوب علی السلام هم بیا راځوندي نو زما عزیزانو عرض داو چې لوی خبره اغا د خدای جلال او داغه قدرت او داغه شان پیجن بیا لوی خبره داغه قانون تا منقاد کې دل دی داغه قانون تا گردن نهاد کې دل دی لوی خبره بیا پکې چې دا واوري چې دا د خدای قانون دی او تو ورته گردن نهاد دا واوري چې دا د خدای او د رسول فیصله او تو ورته گردن نهاد نو زما عزیزانو دا د تعجب خبره نه ده چې د ایوب علی السلام اته زامن د مرګ نرستو بیا څنګه راځي ابراهیم علی السلام خدای پاک ته وې قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قال فخذ اربعه من الطير مارغانو نس دا د ابراهیم علی السلام بیان عزیر علیہ السلام تدا اشتباہ شوا چانا یحیی هذه الله بعد موتها اے رب دا بیا څنګه راځوندي تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض داو چې دا قسمه امتحانات په انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام باندې الله پاک وقتن فوقتن کړی دي او انبیاء پکې خدای پاک لوی خبره په دې مقام کې دا چې دین او د دین خبره چې د ارچا نواوري فورن بورتا تسلیم کیږي چې دا دی واوري د چې دا خبره د دین ده نو فورن بورتا گردن نهاد کیږي که گردن نهاد نشوي او د غرور سټ د کوګ نیولیو نو الله دې امان راکړي زمونږ انجام به خراب او تباہ او بربادي